امیر آباد سره تعلق لرونکي قاسم خان ولدي اسلم خان چې خپل کور ته روانو د کور د دروازې مخې ته نامعلوم کسانو وویشتو. ملزمان په تښتېدو کې کامیاب شو. د دې واقعې خلاف د چکدرې د علاقې مشرانو او مقامی خلکو یو احتجاجي مظاهره وکړه چې د دې سره دیر چترال هایوے روډ بند شو. په دې موقع مشرانو انجمن تاجران بازار چکدرې صدر خواجه فیض الغفور او نورو مشرانو دا غوښتنه وکړه چې زر تر زر دې ملزمان گرفتار کړی شي. په دې موقع باندې د پولیسو افسران ظهور خان، پرویز خان، محیب الله خان د علاقې د مشرانو سره مذاکرات وکړه. مشرانو ول 3 ورځې ټایم ورکو که په 3 ورځې کې ټایم کې ملزمان گرفتار نکړی شو نو موږ به د دې نه بعد بیا دیر چترال هایوے موټروے بندو. زمونږ په خلکو کې یو سوچ دا پیدا شو چې په علاقه کې هیڅوک محفوظ نه دي او چې کوم دی هر طرف ته چې کوم دی یره او ترهه خوره شوې ده. نو د ټولو نه مخکې کم مشران او چې کوم دی کشران دلته موجود دي، ستاسو انتهایی شکریا دا کوم چې دغه شان به مونږه چې د خپل بچي تپوس دا په اصل کې د دې لالا د بچي تپوس نه دی، دا زموږ د خپل ځان تپوس کوو. دا لاس چې کوم پروت دی، دا مړه چې کوم پروت دی، دا زموږ د ټولو مړی دی. دا مونږ په خپله لکه یو مړی چې دلته مونږ په خپله دا زموږ د بچو چې کوم دی لاس دلته پروت دی. زه دا خبره کوم په دې موقع باندې د ټول صوبه سرحد او د ټول پاکستان هغې ادارو ته چې هغوی زموږ د تحفظ ذمهداري په خپلو اوږو اخیستې ده، هغوی ته دا خبره کومه چې دا ستاسو دپاره ګورې ټیسټ کیس دی. که د دې قاتلان موږ ته په 3 ورځو کې پر دلته پیدا نه کړی شوه او موږ ته را مخامخ نه کړی شوه او هغوی ته سزا میلاو نه شوه، نو انشاءالله به حیثیت د ټول تحصیل د تاجرانو د صدر او چې کوم دی د قومي جرګې د مشرانو په وساطت باندې به انشاءالله د چکدرې په بازار کې به 3 ورځې بعد یو عظیم الشان احتجاج کیږي د دینزو په سطح باندې، او په هغې کې به بیا مونږ حکومت ته دا خبره کوو، انتظامیې ته دا خبره کوو، پولیس فورس چې کوم دی هغوی ته دا خبره کوو چې دا ټیسټ کیس دی، په 3 ورځو کې دننه مونږ ته قاتلان پکار دي. که فرض که د دې نه پس په دې کې بیا څه نه څه د کوتاهي کیږي، نو مطلب دا دی چې بیا به په دې کې زه بې بسه یم، بیا به قوم او دا مشرانو د دې پوه شو دا به ولاړ او په دې کې به زه بیا بې بسه دا روډ کولاو کوي 3 ورځې نه پس به وایي چې نو بیا دا مشران